مسواک هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مبارک سنت دی. د امام ډېر کم عادت دی، ډېر خلکو مسواک عادت سره شته نه دی، موږ هم ډېر کم عادت دی. پکار دی مال هم پکار دی او تاسو ټول لا پکار دی چې مسواک د هر مسلمان سره خامخا موجود وي، چې هر اودس ته موږ مسواک کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله آخري ورځ شپې شولې، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه سره ده، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په تکلیف کې دی. یو صحابي راسي غالبا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او هغه په خله کې مسواک او نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې اشاره وکړه، عائشہ رضی الله تعالی پښتنه وکړه مسواک نه پکار دی، وای بالکل نه مسواک نه پکار دی. ا مسواک یو ته راواغستو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړو وای هدا مسواک واخ. دومره مینه محبت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسواک سره. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی کچیر ته په ما باندې د خپل امت د مشقت دار نه وای چې ما امت په مشقت کې شي، په تکلیف کې شي، نو ما خپل امت ته حکم کړی چې هر او داسته مسواک کوو او مسواک مې په فرض ګرځولی. دومره لوی فضیلت دی. ولیکن افسوس نن مسلمانانو سره مسواک نشته، موږ مسواک ورځولی دی او موږ ډېر مسلمانان داسې زه خبره کوم، موږ مسلمانان داسې چې خولې نه بعضې خبرې داسې وباسي چې هغه خبرې د کفر خبرې وي. د شاهد انوار چې په فیسبوک باندې راځي او دا شان د ځوانان خلک ټول خراب کړي دي چې آنلاین پیسې وګټو. نو دوی ورځ ما یو ویډیو کتله، د سره په لاس کې یو برش و، د غاښونو پاکېدو برش و وسره، دا ما خپله ویډیو کتلې وه او هغه برش قیمت یې ښیلو چې دا په دومره دومره ډالره باندې دی او بیا یې مسواک طرف ته نسبت وکړو تاسو لرګي راغستې خوله کې جارو وهو لګیا او نعوذ بالله من ذلک. یقینو که لکه دا خبره زه مفتی نه یم او چې څومره مفتیان دي که هر مکتبه فکر دي که بریلیان دي که پنجپیریان دي که دیوبندیان دي که هر مسلک والا دي، لاړ شو پښتنه دې وکړو سنتو پورې خندا کولو انسان څه حکم دی؟ کم کس د سنتو پر استهزاء وکړله، خندا یې وکړله، د غونډ عملونه چې کوم نیک عملونه یې کړي غونډ نیک عمل ضایع شول، ښځه پې باندې طلاقه شوله، د اسلام نه خارج شول. څه ګپ خبرې خو نه دي. نو بهرحال مسواک د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو سنت عمل دی. صحابه کرامو مسواک خپل کړی و. په یو جنګ کې صحابه کرامو سره مسواکونه وي، انګریزانو یا یهودیانو چې کوم غیر مذهبه خلک دي مسلمانانو سره جنګ و، نو هغو د جاسوسۍ لپاره کس راولګلو. چې کس یې راولګلی صحابه کرام یې لیدلي چې مسواک کوي، هغه واپس شوی وایي ولا چې غاښونه تېره کوي لکه چې همداسې هم خوري. سره جنګ له رانغلل همداسې چې کوم دا وتښتېدل، ویل چې دا خو غاښونه ورته تېره کېدل شروع کړي دي. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام په یو سنت کې زموږ او تاسو لپاره خیر او برکت دی.